واچو میوې پکې کېښودې. دی وایي چې عام علما وایي چې دا په قرآن کې تعین نشته، خو عام وایي چې د دې نه پته لګي چې دا سیب یا انار یا داسې څه دي چې کوم په چاړه کټ کېږي. دی له په لاس کې هغه ورکړ. او بل وایي د میوو سردار چې دی نو هغه یا انار دی او یا سیب دی. نو دی وایي چې هغه سیب یې ورله ورکړی او چاړې ورله لاس کې ورکړې وي چې دا خورئ. او دلته یوسف علیه السلام رابار کوي. تاسو ما ته پیغور راکوئ چې ته په یوسف علیه السلام باندې عاشقه شوئ. تاسو وګورئ نو بیا به تاسو ما ته پیغور نه راکوئ چې یوسف علیه السلام یې رابار کو. دې ښځو هغه ته کتل او دومره حسین او جمیل چې هغه ته یې کتل او هغه سیب یې کټ کړ، لاس یې کټ کړ، پته ورته ونه لګېد. حالانکې د لاس کټ کېدل ډېره لویه خبره. نو وقطعن ایدیهم او دې چې وقلن حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. دا خو انسان نه دی، دومره حسن او جمال. شیخ صاحب دی الله غریب کی رحمت کی مولانا سید علی شاه صاحب رحمت الله علیه یو ځل مسجد نبوي کې ناسو او ورو جماعت کې ټیم او یو نوجوان راخاره شو انتهایی حسین او جمیل، انتهایی حسین. انا کې ادرو جماعت ټیم کې خلک وږي او خاص کر په عربو کې په تنګه سیوای نو د خلکو دی دغه انتظار چې کله به اذان کېږي چې زه څه وخورم. وی چې هغه کس دغه شنو وي چې ما ته وکتل، وي زه ډېر زیات حیران شوم چې دا عجیب نوجوان. وی چې ما دسترخوان ته وکتل، ټول خلک دغه نوجوان په تماشه. اذان وشو د چا هغه دسترخوان ته خیال نه. وی ما ته دا رایاد شو چې وقطعن ایدیهم وقلن حاشا لله ما هذا بشر. ډېر حسین او جمیل نوجوان. دا به اسی په دې حسن او جمال کې دا یو څه دی چې انسان ځان ته راکوي. عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي وایي یوسف عزیز مصر چې کله یوسف علیه السلام راوویسته او د مصر ښځو لاسونه کټ کړل، وایي زما محبوب چې چا کتلی دی هغوی زړونه کټ کړي، په هغې باندې زړه ورکړی. نو زړه زیات قیمتي دی که لاس؟ او بیا مفسرین او مورخین لیکي وایي چې عایشې صدیقې دا ډېره هغه جامع خبره کړې ده. څه دی یو قصه بیانوله، خو بس یو یې داسې خبره کړې ده چې هغه جامع خبره. وایي د دې مثال په بدر کې، په احد کې، په تمامو غزواتو کې بیا میلاویږي. خصوصا په احد کې چې کله مسلمانانو ته ابتداءً فتح وشوه، بیا د نبي علیه السلام د حکم د معمولي خلاف ورزي په بنیاد باندې هغه منځ کې ورته شکست وشو. نو مسلمانان تر بتر شو او یا کسان شهیدان شو. او بیا اخره کې کفار په نبی علیه السلام باندې راجم کړل چې بس دې ته ختم کړي چې دا کیسه ختم شي. نو بله صحابو په نبی علیه السلام باندې هغه د هغه نه ګیر چې شپږ انصار او شپږ مهاجرین، شپږ د مهاجرینو او شپږ د انصارو، دا په نبی علیه السلام نه ګیر چاپېره ولاړو. په دې کې نور صحابه خصوصا طلحه رضی الله عنه دې به نبی علیه السلام دپاره ډال جوړ شوی و، ځان یې پې داسې کړی. نبی علیه السلام د سر مبارک له اوچت په میدان جنګ ته به یې کتل، ده به وي یا رسول الله سر مو اوچته وهي، داسې نه د تورې یا د غشي وار راشي او په تاسو ولګي نو ستاسو په ځای چې په ما لګي دا خیر دی خو چې په تاسو نه. حالانکې د انسان پته د مرګ په وخت کې لګي. تاسو به کتلي دا زلزلې وغیره چې راشي د مور دپاره د غېږې بچی دا داسې لکه د زړه ټوکړه هغه هم په ځای پرېږدي او منډه کړي، یا سیلاب راشي یا زلزله راشي. چې کله په انسان باندې یو مصیبت راشي او مرګ دی ویني نو دی بیا ځان بچ کوي او بل هر څومره د محبوب چې هغه ځکه دا ځان ډېر خوږ دی، هر دا فطرت دی د انسان. خو صحابه کرامو هغه ځان هغه نبی علیه السلام بیا په یو روایت کې راځي چې طلحه رضی الله عنه 25 زخمونه، دا د ټولو نه ادنا روایت. په بل کې راځي چې 36 زخمونه، په بل کې راځي چې 70 زخمونه. حالانکه یو زخم داسې و لکه د ټوپک یو ګولۍ، نو انسان لپاره به یو ګولۍ کافي ده. نبي علیه السلام مې دا زما ډال جوړ شوی و ځکه الله دله مرګ نه ورکړو. که دا ډال نه وی نو د طلحه دپاره یو د تورې یا د نیزې یا د غشي یو زخم به د دپاره کافي. نو دا د نبي علیه السلام بیا د ده دا یو لاس شلو او نبی علیه السلام به وي که څوک زنده شهید ګوري نو هغه طلحه ده ته د شهادت مرتبه هم حاصل شوې وه او ژوندی و.
د شهادت رتبه ورته حاصله شوې او ژوندې هم وي دا زنده شهید دی زنده شهید وي که څوک ګوري زنده شهید نو هغه طلحه دی دې سره بیا د نبي علیه السلام ډېره مینه وه دته به د محبت نه کله طلحة الخیر وي کله به ورته طلحة الجواد دا د مینې نه وایي که نه پلار زوی ته کله یو نوم اخلي او کله بل نوم نبي علیه الصلاة والسلام به ده د دا نومونه اخیست بل حب دپاره څه اسباب هغه علماو لیکلي دي وایي دا تمام اسباب په نبي علیه الصلاة والسلام کې په کمال درجه دي ځکه د صحابه او د تمام امت د نبي علیه الصلاة والسلام سره محبت او دا محبت د ایمان حصه ده چې هغه نو لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین بلکې قرآن کې الله وایي قل ان كان آباؤكم وابناؤكم هر یو څیز جدا جدا ذکر کړی دی دا سې جدا تفصیل الله په بل څه کې نه کوي قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله چې د دې ټولو نه ارسل تاسو الله او د الله د رسول سره محبت زیات نه نو فتربصوا حتى انتظار کوئ چې د الله عذاب او د الله امر دې په تاسو باندې راشي معنا دا ده چې د الله او د الله د رسول سره محبت د ټولو نصیب او بیا الله یو بل قاعده بیان کړه چې د نبی له صلوات و سلام سره د محبت کو بدل بیا بت زما سره محبت نه کوي زبر تاسو سره دا څنګه راځي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني او بیا سوي الله وي يحببكم زبر تاسو سره محبت کوي دا زینوي چې د نبی سره محبت کوي او بیا ما سره محبت کوي نه الله وي تاسو صرف زما د محبوب سره محبت کوي زبر بیا تاسو سره محبت کوي دا ګوره کمال په محبت کې کمال دا دی چې هغه تاسو سره مینه وکړي تاسو ور سره شته خو د محبوب تاسو سره شته کنه الله وایي زبر تاسو سره بیا مینه او نو دا محبت د بار تاسو ما درې اسباب دي هغه په نبی له صلوات و سلام کې په کمال دی یو د حسن و جمال نمبر 1 حسن و جمال نمبر 2 فضل و کمال او نمبر 3 اعطاء و نوال حسن و جمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې داسې حسن و جمال حسان ابن ثابت وی کنه واحسن منك لم تر قط عيني وی واحسن منك استانا زیاد حسین لم تر قط عيني زمان سترګې څوک نه دی لیدلی واجمل منك لم تلد النساء او استانا اجمل کس هغه یو مور نه دی زیږول یو مور نه دی پیدا خلقت مبرئا عن كل عيب ته الله داسې پیدا کړی چې د هر عیب نه منزه او پاک او صفا کأنك قد خلقت كما تشاء ته داسې پیدا گویا چې تا څنګه غوښته هغه هر انسان دا غواړي چې ما کې د اسم عیب نه او ما کې د تمام صفات هر انسان دا غواړي نو گویا چې نبی علیہ السلام هم داسې غوښتل په تقاضای بشریت نو ته داسې پیدا شې لکه څنګه چې ستاسو د زړه تمنا دا خپل د زړه د تمنا مطابق پیدا هغه صحابي ويزيدك وجهه حسنا اذا ما زدته نظرا وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به چې کله او قتل مخ مبارک چهره مبارک نو هر پیری له ماته نوې د حسن هغه نوې مزایا او هغه نوې صفات په کې ښکاري د دې وجه نه یو حسن دی یوسف علیہ السلام احسن الناس او نبی علیہ السلام اجمل الناس حسن دا چمک دمک د حسن لکه چې ته وګورې نو ستا زړه راکاږي ابتداءً هغه چمک دمک هغه پلوک پلوک چې ورته وایي پښتو کې دې ته حسن وایي او یو جمال دی جمال دا تناسب الاعضاء ته وایي دا د حسن نه بالا کړ جمال دې ته وایي چې د حسن څومره هغه قانون دی هغه ټول پکې پوره شوی الکه سترګې څنګه پکار دي روزي څنګه پکار دي د سترګو باڼه څنګه پکار دي خدې مخ څنګه پکار دي رخصه پوزه څومره وګدا څومره موټر ډبله پکار ده
شونډې څنګه پکار دي، روزي څنګه پکار دي، تندې څنګه پکار دي، زنه څنګه پکار ده، چې څنګه په کمال حسن کې څه پکار وي دا هغه څه دي ته جمال. حسن خو دې ته وایي که نه چې که دا تناسب اعضا پکې نه خو هغه پلک پلک پکې ډېر نو دې ته حسن وایي. او جمال دې ته وایي چې د ده په اعضاو کې تناسب وي. نو دې کې کمال دی چې یو ځل ته یاره دا خو ډېر ښایسته انسان دی چې بل ځل بیا هلته دا سترګې ډېرې اعلی چې بیا یاره دا روزي خو د هغې نه اعلی، یاره د سترګو دا باڼه، یاره د سترګو دا تور، هغه سپین یې تک سپین وي، تور یې تک تور وي، هر یو اندام خاص کر په چهره کې هلکه دا زنه څنګه ده، دا خدینې څنګه دي، دا شونډې څنګه دي، دا روزي څنګه دي، دا غوږونه څنګه دي، دا چالو چلنې څنګه دی، دا ویښتې څنګه دي، هر یو څیز په خپل ځای باندې لاجواب وي. بس هر یو اندام په خپل ځای باندې لاجواب وي. دې ته جمال وایي. دې ته څه وایي؟ جمال. نو نبی علیه الصلاة والسلام کې جمال د دې وجې نه چې نبی علیه السلام حسن کې دی چې ته څنګه وګورې به ته به پرې عاشق شي، او جمال کې دا نه وي. د دې وجې نه روایت کې راځي اذا رآه بداهة هابه، چې اچانک بچا نبی علیه الصلاة والسلام ته وکتل او به یېرېده. واذا خالته معرفة احبه، حدیث کې چې کله به نبی علیه الصلاة والسلام سره کېناست په مجلس کې او بیا به چهرې ته په غور غور سره وکتل، خبرې به واورېدې او هغه ناز و انداز، هغه ګرځېدل، هغه خبرې، هغه وینا، هغه معاشرت، هغه حسن خلق به وکته، بیا به داسې عاشق شو چې هغه د اعظم والا صحابي دی که نه، عبدالله ابن زید ابن عبد ربه دی په خپل پټي کې او کار یې کوه. پټي کې بې سکار کو د کجورو باغ یو کس ورته ووایي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفات شو، د دنیا نه تشریف یوړو. دې دومره دا خبره پې دومره سخته ولګېده چې دعا یې وکړه، وی الله که د دې کس دا خبره رښتیا وي نو ما ته داسې سترګې او داسې نظر نه دی پکار چې په هغې باندې زه نبي علیه السلام نه وینم. په هغه ځای کې دی نابینا شو، ځکه هغه ته رښتیا خبره ده. دی نابینا شو، د سترګو نظر یې په احد کې یو زنانه هغه په مکه مکرمه په مدینه کې خبره خور شو چې نبی علیه السلام په احد کې په اویا شهیدان چې نبی علیه السلام هم شهید شو. احد دا د مدینې سره نږدې دی بالکل. دا زنانه چې دا صحابیه وه، دا ډېره غمجنه وه او راروانه وه. تپوس یې کوه په لارې کې یو صحابي سره ملاو شوی، د نبي علیه السلام څه حال دی؟ هغه ورته ووایي ستا خاوند شهید شو. دی به وي انا لله و انا وي نبي علیه السلام څنګه؟ بل صحابي ورته ووایي ستا پلار شهید شوی دی. دی وي انا لله و انا الیه راجعون. نبي علیه السلام څه حال؟ بل صحابي ورته ووایي ستا زوی شهید شوی دی. دی به انا لله و د نبي علیه السلام تپوس کوي. اخره کې ورته یو صحابي وایي چې هغه ټیک دی، د دې بیا مړه نه صبرېده. احد ته راله او په نبي علیه الصلاة والسلام چې نظر ولګېده نو بیا دا کلمات وایي چې کل هم بعدک جلل، وایي ای د الله رسوله چې ته مې ولیدې تمام غمونه مې ختم شو. نعرې تکبیر، نعرې تکبیر، الله اکبر. وایي نبي علیه الصلاة والسلام چې ته مې ولیدې وایي ټول غمونه ختم. حالانکې د زنانه لپاره خاوند دا د هغې د سر سوری او پلار او زوی ګویا بر خاندان یې پلار او ګاندې او چې کوم آسره یې وه هغه هم لاړ، په هغې باندې هغې څه غم ونه کړو. او بیا به یې تپوس کړو نبي علیه الصلاة والسلام چې هغه څنګه دی، چې هغې ورته کله یې ووایي چې نبي علیه السلام ټیک دی د دې زړه، بیا یې زړه اطمینان نه کو. بیا راغله میدان جنګ ته چې نبي علیه الصلاة والسلام وایي چې ټیک دی نو بس بیا یې اطمینان. د صحابو داسې عشق. براء ابن عازب رضی الله عنه یو صحابي دی، هغه یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام په مسجد نبوي کې آرام فرماو او یو څادر کې میدان اچولی، په هغې کې سري لکې دي او 14مه سپوږمۍ وه. 14مه سپوږمۍ کې خو هر څه پس واضح ښکاري. نبي علیه الصلاة والسلام په ځان څادر اچولی. وایي زه راغلم مسجد نبوي ته، وایي ما دې سپوږمۍ ته وکتل او بیا مې نبي علیه الصلاة والسلام بیا مې سپوږمۍ ته وکتل او
14 سپوږمۍ نه د نبی علیه الصلاة والسلام چهره مبارکه زیاته حسین او جمیل د 14 سپوږمۍ نه د نبی علیه الصلاة والسلام چهره مبارکه زیاته حسین او جمیل. عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنه مشهور جنگی صحابي دی، ډېر بهادر او نهایت بهادر او ډېر زیرک انتهایی هوښیار و. دا هوښیار سړی بزدل دی، هوښیار سړی بزدل دی. صحابو کې دا ډېر عجیبه کمال دی، ته به حیران شې چې څومره تاسو وګورئ هوښیار سړی چې دا بزدل دی، ځکه دی په ژوند مین دی. نو په زندګي چې څوک مین وي نو دی بهادري نشي کولی. او اکثر تاسو چې وګورئ چې دا کوم بهادر سړی دا کم عقل ولري، د په ژوند او په زندګي څه دومره پروا نه وي، بس میدان ته دانګي. صحابو کې داسې نو چې څومره زیرک و کنه هغه حضرت عمر صاحب وګورئ څومره انتهایی زیرک او هغه شجاع کم عقل نو. دغه شانتي عمرو بن العاص رضی الله عنه روایت دی وایي د نبی علیه الصلاة والسلام چهره مبارکه دومره باروب او دومره نوراني وه، وایي که ما نه څوک تپوس وکړي چې د هغه چهره څنګه وه، زه یې نشم بیانولی. وایي کله به چې ما نبی علیه الصلاة والسلام چهرې مبارکې ته داسې وکتل نو سترګې به مې پرې لګولی نه شوې. هغه سترګې چې سړی په یو ځای باندې دغه کېږي نه چې په غور سره ورته ګوري وي، داسې مې چې څنګه به مې ورته وکتل نو د هغې هغه روب او د هغې هغه جمال هغه دومره سیوا و چې زما به نظر سترګې به مې خپله ټیټې شوې. ما نبی علیه الصلاة والسلام ته نیغ نیغ نه شو کتلی. که ما نه څوک تپوس وکړو اوس چې د نبی علیه الصلاة والسلام چهره مبارکه څنګه وه، زه یې نشم بیانولی. دا د نبی علیه الصلاة والسلام هغه جمال و. دا تاسو ته ما وایي که نه یو حسن وي او یو جمال وي. جمال کې دا کمال وي چې هغه تناسب اعضا وي، او حسن دا ظاهري چمک دمک ده. نو یوسف علیه الصلاة والسلام ته الله تبارک وتعالی هغه احسن الناس او نبی علیه الصلاة والسلام اجمل الناس. نو حسن و جمال په نبی علیه الصلاة والسلام کې هغه په کمال نه راځي. او بل فضل و کمال، شرافت، حسن اخلاق، سخاوت، شجاعت، دا په نبی علیه الصلاة والسلام کې په کمال نه راځي. دې ته فضل و کمال و. د دنیا دا دستور دی ګوره ښه ډاکټر د خلکو خوښ وي، هلکه دا ښه ډاکټر دی ښه دوايي لیکي، حالانکې تا نه به فیس اخلي هسې به بیا به ورته وایي، ځکه هغه سره یو کمال دی. ښه انجینیر د خلکو خوښي مثلا، بلکې په هر یو صفت کې چې چا کې کمال وي هغه د خلکو ښه عالم د خلکو خوښ وي، ښه طالب علم د خلکو خوښ وي، د نورو ملګرو طلباو خوښ وي، هر یو ښه څیز د هر چا خوښ وي. نبی علیه الصلاة والسلام کان خلقه القرآن، او په خپله چې انا سید ولد آدم، زه د ولد آدم سردار یم ولا فخر. په دې باندې زه څه تکبر نه کوم. نبی علیه الصلاة والسلام او بلا شک کان خلقه القرآن. هغه روایت کې راځي چې د نبی علیه السلام اخلاق څه صل من قطع، صل من قطع واعف عمن ظلمك واحسن الى من اساء اليك. صل من قطع چې چا ورسره خطر ټوله نبی علیه الصلاة والسلام به صله رحمي کوو. واعف عمن ظلمك. 14 کاله د مکي زندګي او 8 کاله د مدني زندګي، په دې کې مشرکین مکه څومره ظلمونه کړي. یو منټ یې داسې نه دی پرېښی چې د مسلمانانو خلاف سازش نه یې کړی، دې کې تکلیف نه یې رسولی، هېڅ. د هغې باوجود په 8م کال فتح د مکې چې کېږي، نبی علیه السلام څه فرمایي؟ لا تسریب علیکم اليوم انتم الطلقاء. زه نن اسم نه یم تاسو، ولې دا صل من قطعک نه، دا واعف عمن ظلمک نه. خالد ابن ولید په اسفل مکې په لاره راته او نبی علیه الصلاة والسلام من اعلى مکه راته. خالد ابن ولید سره چا څه چیړ میړ کړی څه نوجوانانو دا هغه قتل کړل، او نبی علیه الصلاة والسلام چې په کومه لار راغی هغه خلک چې 1408 21 کاله شو که نه، 21 کاله یې د نبی علیه السلام سره ظلمونه او هر څه کړي، او نبی علیه الصلاة والسلام هېڅ هم هغوی ته نه دي ویلي، هېڅ هم ورته نه دي ویلي. داسې دنیا دا نشي پیش کولی د دې مثال د ذات دپاره یا هېڅ قسمه نبی علیه. حالانکې د جنګ اصول دا دي، د جنګ اصول دا دي چې یو ځای څوک
فتح کوي یو بادشاه نو د هغه ځای کې تخریب کېږي ځکه څوک به وژني څوک به څه کوي څوک به څه کوي هسې خو ځای نه فتح کېږي نبي علیه السلام د دنیا چې کوم مسلمه اصول یې هغه یې مات کړل او خپل یو اصل یې قایم کړو چې ګورئ ځای په امن فتح کېږي څنګه په امن باندې نبي علیه السلام هغه مکه مکرمه فتح هیڅ قسمه دغه پکې ونه شو هیڅ قسمه دا د نبي علیه السلام سل من قطع وفدای عملا خیر واحسن الى من اساء الیه دې ټول ورسره بد کول او نبي علیه السلام به ورسره وکړي هر یو ورسره د خپل وس مطابق بد کړي او نبي علیه السلام ټول سره د طائف واقعه او د تمام غزوات دا د دې هغه په حنین کې چې کله مسلمانان دغه شي نبی علیه السلام باندې هغه ټول قبایل هغه دوه مشهورې قبیلې هغه پرې راچمبول شو نبی علیه السلام په میدان جنګ کې ولاړ عباس رضی الله عنه ورسره او دا ناره کوي چې یا معشر الانصار او بیا وایي انا النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب بیا ټول راشي او بیا جنګ شروع بیا هغه هوازن او ثقیف هغې له بیا شکست ورکړ په هر حال په هر موقع کې نبی علیه السلام خلاف دې څه کسر نه لري او بیا چې نبی علیه السلام فتح د مکې کوي چاته مسلم دا سلم د دین عالي اخلاق په ویره شه فضل کمال او اعطاء نوال نبی علیه السلام به داسې سخاوت کو داسې سخاوت چې د هغې مثال نو د هغې مثال بل یو ځل وایي د بحرین نه 1,00,000 درهم هغه د بحرین بادشاه نبی علیه السلام ته هدیه راوړې نبی علیه السلام صحابو ته وی چې د مسجد نبوي په ګوټ کې دا واړوي په هغه وخت کې به زمانه دا پیسې چې وی کنه دا به د سرو یا د سپینو به درهم او د سرو به دینار نو هغه به داسې وا به وړولې کنه ځکه سکه به وکړه نو هغه یې واړول نبی علیه السلام دا تقسیم کړ کور نه ورپسې اطلاع راغله چې تاسو باندې قرضه وه نبي علیه السلام یې ښه ما ته مې وختي نه یادول خپله قرضه به ترې یې راوه دا کمال سخاوت او چې کم کس به راغی سائل به بلکل نه رد کړو چې کله به سوونه د چا نه به یې قرض څه واغېستل او سائل له به یې ورکړو ده ته به یې زه به تا له بیا درکړم خو سائل به یې نه رد کړو ابو هريره دا بلال حبشي رضی الله عنه دا د نبی علیه السلام مشیر گویا داسې ووایه چې وزیر خزانه یو یهودي بلال ته وایي چې زما دکان دی په دې کې هر څه ملاویږي چې ته د بل چا نه قرض کوې نبی علیه السلام تا ته وایي چې چا له څه ورکړه بل چا نو زما د دکان نه قرض کوه چې بیا تاسو سره څه راځي نو بیا به ما نه راکوئ ډېره ښه ده بلال رضی الله عنه دا هغه د دکان نه څه قرضې مرضې کولې چې نبی علیه السلام وایي چې فلانکي له ورکړه بس ورکول به هغه دکان نه یو ځل میاشت کې دوه درې ورځې پاتې وي دا یهودي راغی او ډېر په بد اخلاقۍ سره وایي او حبشي غلامه تا ته پته شته میاشت کې څومره ورځې پاتې وي او 3 ورځې پاتې وي په 3 ورځو کې دې زما قرضه ختمه نه کړه کنه ته به زما غلام او زه به د باندې هغه شان ګډې پیسې شروع بلال خو مخکې غلام بلال رضی الله عنه وایي داسې مصیبت هغه زمانه کې دستور هم دا و چې په تا باندې به د چا قرض و په خپل مدت کې به یې ور نه کړو بیا به ته د هغه غلام بلال رضی الله عنه پریشانه شو چې زه د دې غلامۍ د وجې ما هغه ظلمونه مې تېر کړي دي زه اوس اسلام مې راوړی دی اوس به زه بیا غلام شم ډېر پریشان 2 ورځې تېرې شوې په 3 مرض باندې چې 3 مرض به راځي په هغه شپه باندې بلال رضی الله عنه چاردم مردم وکړو چې زما چاته راپوش شم ځکه چې راپوش نه شم راپوش به شم چې څو پورې بیت المال ته سره راشي بس بیا به راښکاره شم هغه یهودي له به قرضه ورکړم نو بس بیا خو به مې غلام کولی نو نبی علیه السلام یې اجازت وغوښته نبی علیه السلام یې ټیک چې دې بلال اودس وکړو او د سفر څه ځان سره یې څه واغېستل چې بس زه مو پټېږم اچم په دې کې فیدک بادشاه شاه فیدک هغه 3 خان یا 100 خانو باندې نبی علیه السلام دا شاه بادشاهان د یو بل سره تعلق ساتي ځکه د مقالات راځي د یو بل سره نو دوی به
نبی علیہ الصلوۃ والسلام له داس هغه هدایا را لېږل چې سبا زمونږ د جنګ راځي د بل چا سره چې مسلمانانو همدردي به حاصلوله دا کوي شاهي دستور وي داس نبی علیہ السلام له هدایا را لېږل بلا شي بدریو خان هغه نبی علیہ السلام ورشه بلال کو رتل خو نه دی بلال ته आवाज وکړ داوال او د دین قرض ور بلال زلام کو بیراله او هغه يهودي له هغه قرض ور مطلب دا دی چې نبی علیہ السلام به دومره سخاوت کوي چې قرض به غصه او هغه خپل سخاوت نه پرېږدي سائل به داسې نه واپس کوي چرته هم دا د نبی علیہ السلام هغه اعطا نو د حسن د پاره د درې اسباب دي د درې وړ په نبی علیہ السلام کې په کمال درجه کې موجود حسن و جمال فضل و کمال او اعطاء و نوال د درې وړ اسباب په نبی علیہ السلام کې په کمال درجه کې موجود دی وجنه د صحابه ورسره دومره محبت بلا روایت کې د صحابه د عشق او د محبت تسوي د نبی علیہ السلام سره عجيبه محبت حدیبیه په مقام کې چې کله نبی علیہ السلام معمولی تو کلم صحابه بابا توکانې پلاس کرا غسه او هغه پړي هغه په احد کې چې د نبی علیہ السلام هغه غاښونه مبارک زخمیان شي او مخ مبارک نه ویني چراله یو صحابي باغوینه باندې فلو لګول او ټول اوس دا کمال عشق دا فیدونه په ظاهر کې داسې دي چې د انسان فکر کوي فطرت او دا دومره عشق د نبی علیہ السلام حالانکه وینه خو حرام ده دا دم مسموح ده خو د نبی علیہ السلام هغه پاک نو هغه نبی علیہ السلام بیا وی چې د چا په بدن کې د نبی د بدن څه حصہ راشي هغه به جنت ده هغه صحابي وی چې ماته د دین لوی سره اعزاز بل سره اعزاز پکار دی د دنیا د ټول ارسه په جنت لپاره کېږي نو بیا به نور صحابه وی چې کاش چې د وخت موږ به نبی علیہ السلام سره نږدې چې دا وینه موږ سره بهر حال بدا واقعات تاسو مو سیرت داسې شي نه چې دا په یو ګټه کې په لاسو شلو